دالسم رکو شروع شوا سورہ کہف ددیرو کو مخی سرا داربت مناسبت دے دا تکمیل دے دا بقی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام اور دا خضر علیہ السلام او شروع دا درس تا پا مدرسی سفریے کی او بیان دا اسفلو دے پا اسباق سلاسو تکمیل بقیت واقع موسیٰ و خضر علی نبینا علیہم السلام وشروع الدرس فی المدرسة السفریة وبیان الاسفلة فی الاسباق السلاسة درے سبقون دی او پدریو سبقونو کی درے سوالون دی دا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دا دیرو کو خلاصہ نقض موسیٰ علی نبینا علیہ السلام لشرائط التلمذ ثلاثا ما تولد موسیٰ علیہ السلام دی د شرائط و د شاگردے د پارا درے کرتا و بیان الفراق بعد ذالک او بیان د فراق دے د دوار میز کے پس لدینا چاگو طول چہذا فراق بینی و بینک وأن العلم التكويني قد يكون مخالفا للعلم التشريعي ظاهرا تكويني علم چکم دے دا کلب مخالفی دا علم تشریعینا ظاهرا ولذا اعترض موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام علی خضر علیہ السلام ثلاثا دیو جنا چکل تکوینی علم اور دا تشریعی علم پمیز کے مخالفت راضی نو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اعتراض کن درے سبقونو کے پا خضر علیہ السلام بانی و بعد اظہار السر المکنون لا اعتراضا چکما مکنون سری پٹ راز کارچی تو بے اعتراض نہیں چی موسیٰ علیہ السلام تا دارازون اخکارچو بیاد اعتراض موقع پاتے نکمو و بیان کرامت خضر علی نبینا علیہ السلام بل پدی کے دا خضر علیہ السلام دا کرامتم بیان دے ذکر دازنی غیبی واقعات کیا موسیٰ علیہ السلام تنو معلوم اور دتا اللہ کارا کرو وَأَنَّ الْبِنْتَ الصَّالِحَ أَوْلَى مِنَ الْإِبْنِ الْفَاسِقِ بل دا معلوم شی کہ صالح زوئے او دا صالح لور دا اولادا دا فاسق زوئنا اغا چکم واقع ترازی ناوے کے دا زوی فیدہ دونا نوا دا لور جاتا ونو وَأَنَّ الْفِزْبِ ابْنَ الْفَاسِقَ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا دَائِن لِفِسْقِ الْأَبِ کلا یو فاسق زوئے دے سبب داعیشی دا پار دا فسق دا پلارا خبری تولب سی دا پلار اغران نہیں ویرا سوکم دا دیزوینو مجبور منو لکہ دا دی مشاہدہم شرے دیر خلق داسی چی زامنو لگی و پلاران چکم دیو خبری تا داراواری وَأَنَّ الْكَرَامَةَ بَعْدَ الْوَفَاتِ بَاقِيَةٌ پس تو وفات دا کرامت چی دے دام باقی دے لا تزول بالموت دا پا وفات سر زائل کی گینا کمان النبوت لا تزول بالموت دا نبی نبوت دا رسول رسالت دا پمر نزائل کی کمان ایمان المؤمن لا یزول بالموت لکا ایمان دا مومن دا نزائل کی گی پمر سر کنی کپ ایمان پمر زائل کی دے نو بیا با جنازہ پہولے کے دا جنازہ خولم پا مومن کی پا غیر مومن خوئی نہ کئی کنا دا دا دیرو کو خلاصہ دا ذکر صلی اللہ فرمائی فن طلقا دوار روان شو شرائط دا استادائے شرائط دا شاگردے جانبین نتوشو بس موسیٰ علیہ السلام تا داخلہ دا خضر علیہ السلام پا مدرسہ کے ملاو شو دی زید دیاب غاری ترور رسیدل نو دی کشتے کے سوارو شو حتی اذا رکبا فی سفینتی تردی پوری دی تلل چی دی سوارو شو پا سفینہ کے آپ پیادہ مزل ختم شو اس سے کم دے نو کشتے کے سوارو شو دریاب کشتے را روانوا دیتے ادرولا خیل السلام کو بدریابو نبانی انگرزے دا غیوپی جند
دا چې کشته دریاب منځ شو دته یو تخته وېستا خرقها سی کدی کشته لرا دلته موسی علیہ السلام ټینګ نشو دا خبره خو خلاف ہوا یو خوب به اجرت دی سوار کړل احسان یو کو بیا د احسان مقابله کې دا خو ساعت شو چې کشته ورسېږي کړه بلدار چې کشته تب اوبرا اوي نو دا کشته بغرق شي نو اهل به غرق شي دا بل نقصان شو قال اخرقتها تاثیر کدی کشته لرا تختری تی وستا لتغرق اهلها چې تغرق اهل دي آب در کشتی ہلاکے کشتی اس آب زیری کشتی باشد پشتی اس او بچی دا کشتی دلان دی دا کشتی دا پارا پشتی دا کشتی پوچا نہ چلی گی ان سفینۃ لا تجری علی الیبسی کشتی پوچا نہ چلی گی پوبو کی چلی گی او کجری کشتی راو توبر آواوڑی دی دا سبب دا ہلاکت تا کشتی دی دقس مثال دا دنیا دی کہ دا دنیا محبت دڑن اتاو شو نو کشته توبه نه نوتی دا سبب د هلاکت ته او کدا د کشته د لاندې وی نو بیا د کشته د پاره پښتی دا کشته به پکې روانه لقد جئت شيئا امرا تا راتلو کل یو شی باندې داسې شی چې منکر دی او ناکار دی غلط کار دی وکړو دا په منی سبق کې منی سوال شو او منی اعتراض شو دا د نیکانو کارونه چې داغه بل مقامی منروم زکوای کار نیکان قیاس کاری خود مگیر گر چې مانیم در نوشتن شیر و شیر د نیکانو کار د خپل کار پشان مګانا اگر چې په لیکلو کې شیر او شیر یو شان دي شیر عام باشد کې مردم میں خورد شیر عام باشد کې مردم را درد شیر پویتوی خلق خوری او شیر مریتوی خلق شلی خلق ماتی خلق خوری نو په لیکلو کې خدای یو شان دي شیر او شیر او د دوړو معال چې کم نه نوغه جدا دي دغه څه د نیکانو او کار بتا ته ظاهر کې خلاف کاری هغه کې به یو پټ خفي یو مصلحت بین خو موسی علیہ السلام د خپل علم مناسب هغه لم د قسوال پکارو چې موږ سره احسان وکړو بیرته سوار کړو مجرانوانه غستو او تاوله کشته ته دې راسي کړل او دې تون ګورا چې کشته نه تخته وستا او برانه نوزینه دام د خلیل لسانو کرامت چې کشته نه تخته وستلا او بندرانه نوزي او دې وخت یوشع علیہ السلام هم ور سره دي خو بیا ذکر داغه ناراضي هغه تابعینو کې دي بیا د دې دوړو مې ته خبر راځي هغه بو تویل یا موسی اذكر العهد او وعده یاد کا تا وعده کړو او تا نه وعده غست شو چې تبا ما نه سوال نه کوي چې سو ما درته بیان نه کړي دور تا شرط یاد ک خضر علیہ السلام قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ایا ما تا تنویلی بلکې ویلی نو لم د پار د نفي حمزه د پار د نفي نو ثبات فائدہ ک ما تا تنویلی بلکې ویلی نو انك لن تستطيع معي صبرا بشکا ته چې هرگز ما سره طاقت صبر نه لري ستاد علم جدا مقام دی او زما د علم جدا مقام دی قال لا تؤاخذني بما نسيت دا موسی علیہ السلام تعذر پیش کو چې منی سما په هغه سره چې د مایر شي دي لا تؤاخذني بنسياني دا ظلم یرو ير چې کم دی اخو معافیده پیرو یوم نماتی ولا ترهقني من امري عسرا او مکلف کو ما د امر خپل پتنګ سره ما سره سختی مکوا گزاره را سره وکا بیا خلې سام در گزارو کو دینه دا معلومه شولا که شاګرد نه یو ځل غلطي وشي استاد ته درگذر کوي کله مرید نه یو ځل غلطي وشي نو پیر دی ته درگذر کوي فن طلقا بیا روان دی اوس دې کشتانه پورې وتل دریاب نه حتی اذا لقیا غلامن تل دې پوری چې ملاقات دواره دی غلام سره فقتله حسام قتل کو قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس دا خو بیا منکر کار شو التقتل چې کوم یقیني نو دلته قتل یقیني شو دې قتل کو نو بیا د په اعتراض کو قال قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس
ایا طاقت نفس زکیہ پاک معصوم بغیر د قتل د نفس نه بغیر د ود نه نفس قتل خو نو کړي تاوی به ګناه چې دین لالک وجو لقد جئت شيئا نکرا الته امرا ویلو دلته نکرا وی تاراتلو کل په یو شی منکر سره دا بیا د موسی علیہ السلام د علم نه خلاف و هغه د پاره اعتراض پکارو چې هغه په دې مقصد باندې چې دینو ځان اورسي او داغه د علم مطابق دا خبره پکارو بیا تاغه شرط یاد کو قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا ایا ماتا تنویلی چې ته هرگز ما سره طاقت صبر نه لري دلتا لقب کې سیوا کو التا الم اقل انك دلتا الم اقل لك دې کلمه مبالغه شولا دا کله کثرت د حروف دلالت کوي په کثرت د معنا باندې نو دې کې معنا د تاکید رااله ته چاته وای پاسه پسې پاسه بیا ته ورپاسه ورپسې ورپاسه پسې د پاسه د ورپاسه او د پاسه څه فرق دی خو دې کې تاکید او مبالغه ده کثرت د حروف په کې راغې دا د هغه قبیلې نشي قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني دا دل خو بیا می درگذر راته وکا کده دینه پس ما دوباره دریم سوال وکړو دیو شینا پس دینا فلا تصاحبني ما مصاحبت بیا ماخلا بیا ما برګرتا کې ماخلا بیا با برګرتا ختمه قد بلغت من لدني عذرا تاکي سره تبر رسیدلې زما د جانب نه عذر تا بیا به معذور ہے دینه ما بیا ته درگذر وکړو دینه معلومه شو که دویم ځل شاګرد نه غلطي وشي استاد او ته درگذر کوي کله مرید نه غلطي وشي پیډ ته درگذر کوي حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها تر دې بیا دې مزل کوي روان دي تر دې چرال اهل دی کلی تا هغه انطاکیه وا یا بل کلو استطعما اهلها دی د خوراک واخراغه دی سره تنظیم نو دی له شرعن او عرفن دا جایز ده چې دی دا غینه طلب د طعام کی طلب د طعام کو د اهل دی قرینا فابوا ان يضيفوهما دی انکار کول دینا چې دی ډول من المستاور کی بد قسمت د قران په صفحو کې تر ابد پوری دا اولی کله شو چې دونه کان رالل یو کلیتا داغه خوراک غوښته ایو لور نکو نو دالو بدنامی شولا که یو کلیتا دونه کان خلق راشي او غینه خوراک وغواړي ور نه کیناره پریدي او د دنیا په تاریخ کې اولی کله شي چې دغه فلانی کلی ته دونه کان راغلیو خوراک غوښته ورکړي نو دا به د کلی څومره بدنامی دا د تاکید خلقو یو لوی بدنامی چې کم نه داراله ځکه انکار وکړو چې مل مستیا ولا ورکی ودالی سے په زمانہ کې ځان تاکید خلق او وفد راغی علی سے ته ویل چې مونږ به بیت المال کې مال داخل کو خودمو یو خبره ده قوم نه لشي وای څه خبره ده په قران کې زم ډیره بدنامی ده کله بي ذاته کې برشي او سره بل شي دا ابونه به اتو شي دی رات په مل مستیا وکړو نو زمون دا بدنامی و په نیک نامه بدل شي د خپل ساده لوهای نه دا خبره کوله علی سے ورته ویل تا خدا سے خبر اوکا کبه ذات خود نبی سام موجود وي عمدہ کار نه کې د قران یو ټکه د کتنه پورته کیږي نه د پورته نه کته کیږي نه یو سره جاتیږي نه یو تنه کمیږي نه دا خو د چکم د طعام وخته ورنه کو قدر سام سکی وجدا فيها جدار يريد ان ينقض فاقاما بیا مونته دي دوارو په دغه قريه کې یو دیوال يريد يعني يقرب قريب وا چې ان ينقض چې دارا پریوزي مات شي فاقاما د نیک مسلات پراخ کو الته کې سو تیشایتا او کرندایتا سالتا مزي ته ضرورت نو بس خارق العادت تم د خزان کرامتو لا سے پراخ کو او دیوال چې کوم دې دانیخ شو دا بیا ورته وای قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا ولته موسی عليه السلام کته اراده لرلې
تا به په دې باندې اجر غستو دا خدا سے خلق دې مونږه نار پری خودو اتول دیوالونه سمې بیا ور باندې سوال چې کوم دی دا وکړه لا یرید په معنا دی قربو سره دی دیوال خو اراده نه لري خو د ارادي سره نږدې د کار کولی سړی اراده ولري نو ور پسې کار کوي چې معنی نه نو دا لازم سره یقربو دی یو څنګه بلته چې فلان یرید ان یموت لانه را دلری چې مرشي ابل ور پرو خاندل الکه مرګم په اراده باندې هغه یرید معنا یقربو دی قران کې یرید ان ينقضنو دیوال قابل دی اراده دی دیوال خو اراده نه لري خو جماعت دی زی اراده خو نه دی دلته په معنا دی قربو سره دلته معنا دادا فلان یقرب ان یموت قریب د چې دی مرشي ځان کدانې دی ځان کدان پسې سره مرینو دورته ویلو لو شئت لاتخذت عليه اجرا کتا اراده لرلې تا په دې باندې اجر غستو شکار په دې روان شو دریم ځل شو قال هذا فراق بيني وبينك ولت خضر علیہ السلام دا وقت فراق دی هذا وقت فراق وقت فراق دی فما بین زما استاد دینه معلومه شولا کہ شاگرد درې ځل غلطي وکړه بیا دې او تیزه وایو فخرج زما ستا گزاره نه کیږي کوموري دریم ځل غلطي وکړه بیا دې ورته پیرو اجازه وایي په مخالفه زما ستا گزاره نه کی دریم ځل شرط دی اوس دا درې سوال دي ستا بڑے کې سودای د درې سوال نه جوابونه ورته کوي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا زرد چې خبر بدر کم تا تا په تعویل دا هغه خبر سره چې تا په طاقت صبر نه لرو د کې اندرونی یو پټ مصلحت او تا ته هغه مصلحت په نوا او ما توا ما ځکه دا دې کار نه وکړ اما السفينه سرنا لفظ نشر مرتب شو اما د پاره د تفصیل شو درې سوال نشو د درې سوال درې جوابونه ولورکی اما السفينه ارچدا کشته وا فکانت لمساکین دا وا د سو مسکینانو د پاره یعملون فی البحر چې دی کار کو په دریاب کې دی کې به سمزدوری اغستلا او خپل گذر د اوقات به پدی باندې کوو دا داوی گزاره وا دا هغه چا دلیل دی چې مسکین هغه ته چې سوالوي دا د کشته ولشته الله ته مسکینانو ویل فاردت ان اعيبها ما اراده ولرلا چې دا زعيب جنکما او ما تلا پتاوا دارا تعلمو وکان وراءهم ملکم چې دین روان دی یو بادشاہ را روان دی یاخذ کل سفینه غصبا علی هر کشته صحیح روغا غصبا په غصب سره نو چې بادشاہ داوری جو کشته په کې کندم د یو تخته نو هغه سکی چې نو کندم سره اخلي دی ته بلا پاتشي او دی به یو تخته د بیا به کې ټک وي او معمولی کار دی د دې کار به بند نشي د بادشاہ بیګار ته چې شي نه نوځي دا یې سپته کله راوځي بیا څوک تاسو هم نشي کولای قضای شو رخ شو نو هغه سره روان نه کیږي ضرور سره خو حساب چې کوم دی بیان نه کیږي دیو جنا د کې دالو مصلحتو موسی علیہ السلام په دې پوښو یا دا تخته استل پکارو د کې لوی چې کوم دی دا مصلحتو دا ورا د ازدادونه دي د پمخ کې ورستو خلف او قدام دوړ باندې اطلاق کی مراد سفینه صحیحه مراد ده که هر کشته ولا عیب نوم نو بیا خو په تخته استو کې صفایده نه ملاوي دلا دا د یو سوال جواب شو په یو سبق کې واما الغلام ارچ دالکو فکان ابواه مؤمنین دغه مور پلار چې دا مؤمنانو او دا پلار او مور د سره ډیر محبتو نو دا قریب وا یا يرو من سره چې دای باعث کی دلته په سر کشای او په کفر باندې کله زوی چې د پلار باعث کی په یو غلط کار باندې دا غل نه وای ددنه مجبور ایمنو اسنه داد د پاره باعث وګرځي سبب د طغیان او د کفر دی کوم دا مصلحتو د دیو جنا دا غالب کوم دی هغه د ختم کوم فاردنا ان يبدلهما مو ادر چې بدل کو دی لرا او بدل کی دی لرا رب دی خیرا منه غور لدنا زکاتن د جاد د پاکاینا وقرب رحما او قریب د جاد تصل رحمینا دل خدای نور ور کدیلا اغه لور چې کوم دی
هغه بالغ شو او پیغمبر سره نکاح شو اینه پیغمبر پیدا شو سبب د پاره د هدایت د لوی امت دا وګرځیدو دی لا لور چوا دا د زینا خشوا دینه دا معلومه شورا چې صالح لور چي دا د فاسق زینا دا غینه خود کې دی بهتر ده دا د دویم سوال په دویم سبق کې جواب شو او درېمه خبره کوي واما الجدار ارچ دا دیوالو فکان لغلامین یتیمین فی المدینه دو الکانو د پارا چا یتیمانو په دې خار کې وکانه تحته کنز لهما او د دې دلاندې او خزانه و د دې دوړ د پارا وکانه ابوهما صالحا د دې نیکه چې دا صالح تیر شوی فاراد ربک الو دربستا ان یبلغ اشدهما تورشی دا دوړ خپل قوت او طاقت ته بالغان شي د مال د ټینګول شي واستخرجا کنزهما روب باسدی دا خزانه د دې دوړو رحمتا من ربک دا رحمت ته د جانب دربستانه دا دې کې دغه مصلحتو نو دا معلومه شو چې دام ضروری شولا چې دا دیوال چې کم دی دا برابر شي دا خزانه چې کوم وا یا د علم خزانه وا یا د مال خزانه وا او د دوړو مېل کې څه تضاد نشتا دا یو تخته وا د زرو او په دې باندې سو مسلې لیکلې وي عجبت لمن يؤني بالرزق كيف يتعب تعجب دا چا د پاره چې د ایمان پر رزق لري چې خدای به رزق راکړي څنګه د ناجیز مشقت کوي غلط کار چې کوم کوي د رزق د پاره غلا کوي جواری کوي رشوت اخلي لار شو کوي نوسود کوي نور ناروا کارونه کوي اغل تعجب دی او عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح هغه چا لپاره تعجب دی چې د ایمان په مرګ وي د خوشاله څنګه شي د مرګ غم سره ني خامخا د مرګ غم سره او بل تبلیکلیو دا توبه لمن خلقتها للخير واجل الخير على يديه وويل لمن خذ الشر واجل على يديه خوش کی هغه چا لرا چې خیر لمه پیدا کو خیر مده پلاسونو جاری کو او بس خساره چا لرا چې شر لمه پیدا کو شر مه پلاسونو جاری کو لا اله الا رسول الله کلمه نو علمی خزانه هم شو او چې دینو مالی خزانه هم شو د دوه مې چې ستزاد رانه کینو دینه دا معلومه شولا چې د نیک نیکو داغه اثر اولاد تپاتی کیږي وکانه بینهما سبت آبائن د دې پمیش کې و چې کم دینو لرونه میز کې راغلیو چې تپاتمه پیړۍ کې د دې نیکه خسړې تیر شوی دا دا غدي کړي برکاتو دیو لګیدل او خضر السلام هغه د پاره دیوال چې کم نه دا برابر کو داغي خدمت چې کم نه دا وکړو دا معلومه شولا چې د نیکانو اثر هغه باندې خامخ اولاد ته پاتې کیږي وای دا میاسب دی نو بلار نکي چې تخ کارونه کړی نو هغه میاسبي دا صاحب زاده صاحب دی خپ کارونه مشرانو کړی قاضي صاحب زادګیره د بیاګیره کار نه کوي خلق بدتهم بیا میاسب او صاحب زاده صاحب دا ورته وای دا د غنیک نیکه برکاتی د نیک نیکه چې کوم دی دا اثري رحمتا من ربک رحمت د جانب در ربستانه ما فعلت عن امری ما نه کړه دا کار پخپل امر دا ما پخپل نه کړه ما ته الله امر کړ دی او ذالک تاویل ما لم تست علیه صبرا دا تاویل د هغه دی چې تا طاقت نه لره پاغه باندې د صبر د درې سوال جوابونه وشو معلومه چې هغه پټ راز کار شو او تکوینی مصالح د تخکار شو نو موسی علیہ السلام د پاره محل سوال دا چې کوم دی پاتې نشو اوس موسی علیہ السلام جدا کیږي دا طریقه دا چې شاګردان رخصتیږي نو استاد ورته خصوصي خبري کوي سو خطاب ته کوي خطاب خاصه ایزان لکی هغه ته خصوصي خبرې کوي او د دې چار دیوارای لمزه عام خلق سره هم تعلق پیدا کیږي دا څه باندې کوي چې ورته سره بس مشرک او بدعتي دا دفي به پچانه لګي نه گزاره وکای تب ګوري چې خپل علم ایبانه مناو کی انو بیا ته خبره کو چې د دواره ته خبرو کې بعد دفه بدر باندې ولګي بیا چې کم دینو دفه جمروز بدر باندې ولګي دلته معنی راکې مفرورو ایو تاردار وشتو نو بس هغه دفه شو د دفه جمروز
چې بس هغه سره بچا ده د تا سره فلانی چې وبس کې دي تا سره چې دې ډوډۍ خو تا سره شپه کړی دا دغه دفعه بدرمانی و لګي نو بیا به صحیح خبر باندې مسو کمل نکي دیو جنا اول په طریقه خبره کوي په علم په مناو کې چې هغه یقین راشي چې دا سړی مولا دی مسلې ورته معلومي دي هغه نه پس کې خبره کوي نو بیا کوا نو دا خصوصي خطاب ورته کوي دا ورته وي بل دا ورته وي چې ګوره دا څه باندې کوي چې بس تلل شي پندو کې پسري څوک دله مخې راشي مولوی صاحب تاسو سره دا مناسب نه دي ته پندو نه وړي مزر پندو ورځي چې وای ورځي هغه په مخالر شي بیا درته دوی ټولو څو کیم نه بیا مينت کوي چې ما سره دا 500 پورته کی دا بوم نه کوي نخپل مناسب خدمت چې کوي دا وته کوي دا خصوصي خطابي دې مرتي چې اوسني ما توصیت وکا سو خصوصي خطاب را سره وکا د جدا وخت دی یو بل نه جدا کیږي هغه ورته وی چې یا موسی کن بسامن ولا تکن ضحاکا اے موسی علیہ السلام ته مسکه کېدون کې شاه ته د قحقای په خندا مخاندا او ضحاک مکیگا او بسام کیگا او بل ورته وی وبک علی خطیئتک کس خلاف الاولا کار دا نوشي پاغي باندې جاړه او بل ورته یا موسی تعلم العلم لتعمل به لا لتعلمه فقط علم دې د پارس دکا چې ته په خپل عملو کې نه دې د پار چې بلته خای بس خپل وای کای او چې دې نو خای او ځان بدیری ای غافل ځان دې هیر دې او نصیحت دې بلته ډیر دې دا باندې کای وایزا کی جلوه بر محراب و منبر میں زنن چوب خلوت میں روندو کار دیگر میں کنن دغه سی باندې کای منبر باندې او سوای او په خلوت کې بیا چې کوم نه دا بل سوای دا سو خبري وصیت او توکو د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام په منځ کې جدائی چې کم نه ندار آلل اوس خضر علیہ السلام وفات ته کې جم دے دے ځنې خلق دې کې ډېر کوشان دي وی خضر علیہ السلام وفات ته خدای خبر چې میراث ورته پاتې کیږي سکمل فائدہ او مصلحت ته پکې دې کې داوی سودا ده من یو حاجی سے ول استقبال لتلو یو مشر عالمو مانه چا تپوسو کو چې خالد اسلام وفات ته جم دے دے او ته وفات ته بیا ته وفات ته دې بیا دریم دل ماتي تا نه تپوس کو مې جم دے دے ماتی پس جم دے دے میں پس وفات ته اصل خو جن دے وفات به ثابت ہے دومره عمر تساجد ته وګتا ما استادی عمر ته سمر ساجد ته پینګي استانه خزوانان دی او تلا جم دے ګرځي ماتی ته خو جنگ کوي مې تم جنگ کوي دام دلیل دی چې دومره وګ عمر تساجد ته څه دلیل خو دی لپاره کنه تم جنگ کوي مارند جنگ خبر او کلا چې استادی دومره وګ جن ته ضرورت ته چې استانه خزوانان دی او تسپینګي علاج کوم نه دا ګرځي ابن تیمیہ خپل فتاوا کې مستقل باس دې د پاره ذکر کړي حیات د خضر علیہ السلام او چې څوک وفات وای دا غینه باقاعده جوابونه د ذکر کړي دي او د بخاری او حدیث ته چې حضور فرمایلی دي چې دنن نفصل کالبا په مخدد مکه څوک پاتې نشي نو پدې کې خضر علیہ السلام مراغه ټول پکې رالل هغه لپاره جواب کوي یو خدین امراد بن هاذ الامه د دې امت نه مراد دي او داخله سام اسرائیلیو او خود دې امت د چګم دی داونه بلی علی وجه الارض په مخدم زکه باندې هغه سام په غلط په دریاب کې ګرځي دا وخت په مخدم مکنو درېمه خبره دادا چې ابن عمر سے بلی دي چې د حضور مقصد دینه انقراض د قرنو چې دا پیړې به تیر شي خلق په وهم کې راغې هغه نه سوق منه پاتې کیږي د دې مطلب تیر دل د قرن دي لکه چې د ما د امت مرا او یا پینځه کم او یا پېته پینځه باندې پېته دای نه د مطلب خدا نه دی چې کده سلو کالو نه به ما په امت کې نه خو عام طور سره د امت عمر دای د حضور مطلب پیړای تیرې دلو چې دا سل کاله پوره شي نو عموما اکثر خلق کوم دیغه وفات شي چتا سل کاله ني شپږشل کاله عمر یا تشل کاله وشل کاله د دیوم ذاتی هغه یکدو کبه پاتی دا منافی د انقیاد د قرن سره نه دی دغه کوم دی دا مراد دی دیو جنا کوم حدیث کې چراغلی دي چې دجال با یو سړی چې کوم دی هغه دو ټوټی کی او بیا مېز کې به سړی تیر شي بیا بروغ شي بیا به چې کوم دی نو هغه بوتي خپو شوما
چې تا دجالي چې کوم حضور اپیشنګوي فرمایلی دا بیا چې کوم دی بیا به سملی بمره بوله چاړه راکاږي بیا به نشه لالولې عام محدثین دا ذکر کوي چې دا خضر علیہ السلام دی او یې پرافی رحمت الله علیه په کلام کې دا ډیر راځي چې قف اسرائیلی واسمع کلام المحمدی اسرائیلی ودرېګه د محمدی خبره واورا اسرائیل نمراد خضر علیہ السلام محمدی نمراد د خپل چې کوم دی د ځانو د دیو جنا دلائل په دی باندې دال دي د خلیل صاحب په حیات باندې او هغه وفات تصفه د دې چې غامقه په دی باندې کلک دي چې خلیل صاحب وفات ته کنه دا یو لسمر کو شروع کیږي د سوره کهف نه د دیرو کو ما قبل سره داربت مناسبت ته مخکې واقع د موسی السلام او د خضر علیہ السلام وا دې کې بعض خوارق او دلته بیان د ذل قرنین دی او د واقع کوم بیان د بعض خوارق دی کان فی ما قبل بیان واقع موسی وخضر علی نبینا علیہم السلام وفيها من الخوارق دې کې بعض خوارق تولیدل وهنا بیانو ذل قرنین ذل قرنین واقع دا او په واقع د کوم بیان د بعض خوارق دی دا د دې ما قبل سره ربط او ما قبل سره د دې مناسبت دی د دې رکو خلاصہ کان مع ذل قرنین اسباب الدنیا وحکومت الدنیا د ذل قرنین سره اسباب د معیشت د دنیا ډیرو او حکومت د دنیا مو ومع ذلك كان عبدا مطيعا لا عاصيا باغيا سره د دینا د عبد مطيع عاصي و باغي دانو بل وبيان الاسفار الثلاثه له د مغربی سفر دے شمالی سفر دے د دې اسفار ثلاثه د دې بیان دی وان خروج یاجوج و ماجوج من امارات الساعه راوتل دی یاجوج و ماجوج دا د علامت د علامو د قیامت نه دا او تذکیر بما بعد الموت او پنور کولی پاغه واقعاتو چې پست مرګ راتلونکي دي و بیان الفریقین بیان د دو فرقو دي الظالمین والعادلین یو د ظالمانو فرقه ده بل د عادلانو فرقه ده بیان عاقبتهما او بیان عاقبت د دې فریقینو دي د دوه فریقو عاقبت کوم دي دام ذکر کوي د کو صلی الله فرمایي ويسالونك عن ذي القرنين ستانه سوال کوي دي د ذی القرنین متعلق دغه مخک بیان چې شو دا سابقافو اغا ادنا درجه چې کوم دین او صالحانو د موسی سام د خضر سام واقع کې هغه اعلی درجه صالحانو دینن اوس الله ذکر کوي او دریم قسم هغه سده چغا دا نیک بنده دی دنیادار دی بادشاہ دی د ټول ځمکه حکومت دای کړي دی سوال کی تانه د ذل قرنین نا د ذل قرنین ځکه وای چې دلو علم ظاهری او باطینی دواړه ور کړی شو یو یا طرفین د دنیا مشرق او مغرب پورې د چکم دینو حکومت کړو د ذل قرنین وای یا د دو قرنو کی جون تیر کړي دی بعض مفسرین وای د عمر ډیرو 1600 سنتين مدت ذل قرنین وای د دو قرنو کی تیر شو یا د قرنینو د شمستا جانبینو د شمستا دا اسکندر یونانی دی یو د اسکندر رومی
چې دا دارا سره جګړې کړې دي هغه چې د کافرو دا چې دا نیک بندو هغه جدا دي دا جدا دي اسکندر نامی مولا چې لیکلي دي کنه جسم میں ستورا دران دشت دشت زمین ششدو آسمان هشت هشت وې د سوم دست اچونونه په دغه میدان د جنگ د داراو د سکندر کې د اسمانونو چې دی اتشو او زمکه شپک شولې دومره دور والو تړي چې بره د خور اسمان جوړ شو نو اسمان نه خزاړو یو سره د خور اسمان جوړ شو نو اسمانونو اتشو او زمکه چې دی دا شپک شولې دا شاعرانه تخیل دی د شاعران مبالغه ده غیدا سے کئی کنا کس نگوت کس بگفتی اشرفا کاندرین فنہم جنین باشد روا اشوا ډیره مبالغه دی وکړه په فن د شاعرۍ کې داسې خبرې روایي هغه بل چاله روا نه یجو شاعر مالا یجوز لغیره شاعر لا روایي چې بل چا روا نه لکه طالبان کو یجوز للطالب مالا یجوز لغیره طالب لا خبرې روایي چې بل چاله ناروایي کنا پوښ مطلب باندې سوال کی ساند ذی القرنین متعلق قل سأتلو علیکم منه ذکرا تور توایا زرد چلولم پتاسو باندې لدن ذکر او دنا بیان کوما انا مکننا له فی الارض بیشکا موږ دل قدرت ور کړو پزمکه کې د ټول ځمکه حکومت داد کړو واتینو من کل شین سببا او ما دل ورکو د هر شینا یو سبب یو طریقه پل مقصد ته در رسیدو د پاره یو لار فاتبع سببا دې روان چې په لار باندې دا د یو سفر دی مغربي سفر دی حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې په اوږي مغرب د شمس ته چې کمزې د پریوتو دنورو وجدها تقرب فی عین حمیئه بیا متدین ور لرا چې دې پریوتو په یو چینه کې چې صاحب خټه وا دا په نظر د عین کې پسترګو په نظر کې ښکارېدا چې د یو چینه کې پریوزي لکه کوم خلق چې د سمندر سفر کړي نو هغه ګوري چې سمندر کې روان دي نور راخیجم د دریاب نو پریوزم په دریاب کې په نظر د سترګو کې صحیح تخکاری چې نور د دریاب نه راپورته شو او بیا په دریاب کې چې کومینو دا ډوب شنو دا وجد عندها قوما بیا متسو قوم کافرین قلنا من ورته ویل یا ذل قرنین بالهام په طریقې د الهام سره ای ذل قرنین اما ان تعذب من تتفیهم حسنا یا بتر دی عذابی او دی له سزا ورکه او یا بدی کې احسان کې قید کایبه بالاسر یا به قتل یا به بنده قال اما من ظلم اول اسکندر ذل قرنین هر چاغه سوق دی چې د ظلم کړي نافرمانی کړي د خالق کفر کړي فسوف نعذبه جلو عذاب ورکو او اغسر نقتله قتل بیکو ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا دا برک کې شرب تا عذاب منکر سخت اصل کې عذاب د آخرت دا یو فرقه شو واما من امن اچ ایمان راوړي وعمل صالحا عمل کې صالح فله جزاء الحسنى دا اصل کې فله الحسنى جزاء دے بل عاقبت حسنى دے د جهاد د جزانا له خبر مقدم دے الحسنى مبتدا مؤخر دا جزاء تمیز دے فله الحسنى جزاء وسنقول له من امرنا وایدت د امر خپلنا د آسانه ثم اتبع دا یو سفر شو ثم اتبع سببا بیا د درپیش پبل لار طریقا آخره نکتمات شي نکرا ثانی غیر داول نہیں داغ مشرقی سفر دے حتی اذا بلغ مطلع الشمس تری ارسی زید را خطود ورتا وجدها بیمت دین ور لرا تکلو علی قومن تی دیرا خود پہ قوم بانی لم نجعل لهم من دونها سترن چنیو گردولی من دا پارد دی ما سواد دی نورنا سترن پردا لباسن ولا بناءن نپ دی جامع ٹنگی دلا او ند دی بنا ٹنگی دلا اگر نور چکم دے اگر وقت کی اگر دراختو پا وقت کی التا تزلزل بو نو بنا ٹنگی دا و نو جامع ٹنگی دا کذالک امرو کذالک امر چکم دے اگر امدارنگ لدے دا دی زمکی بنا برداشت نشکولے دی دا پارا سروب و سردابونو یغیبون فیها
چنور براغته کې بنن وتل چنور براوچت شو نو بیا عند ارتفاعها دی بیا راتل او دی چکم دی ويكون كسائل حیوانات عراتن دی برهنو پشان د نور حیواناتو دا د بل سفر شو بیا وی حتی ثم اتبع سببا دا نمنتم ما سوا د دی نورنا ستر پرده کالمر کذالک وقد احطنا بما لديه خبرا احاطه کړو پاچ منی د باندې او د جاد علم نه ماته د هغه معلومات او علم دا دریم سفر دی ثم اتبع سببا د روان شو په بل لار باندې دا شمالی سفر شو حتی اذا بل بین السدین ورسید په مابین دو غرونو کې د دو غرونو کې لار وا او د من دونهما قوما بمنت شات د دینا امامهما مخکوان د دې غرونو نه یو قوم لا كانوا يفقهون قولا قریب نو دی پوښه په عینا باندې اوس چې دا خبرې چې کیږي بیا څنګه کیږي بواسطه د ترجمان سره حکومتونو کې دا طریقه دا ترجمان وی د انګریزي ترجمان وی د فارسی وی د اردو وی د پښتو وی د عربي وی هر جبه ترجمانان ور سره نو دیول بواسطه د ترجمان سره یا ذل قرنین ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک یاجوج ماجوج دا دو فرقی دی دا د نوح علیہ السلام دی آفس زوی داغ پا نسل کی یاجوج ماجوج داغلی دی اگر تا یاجوج ماجوج وی سو کو تحیق ماحیق وی سو کو تغوغ ماغوغ وی او عوام تا زوزی مازوزی وی یاجوج ماجوج نا دی زوزی مازوزی جو کری دی مفسدون فی الارض دی فساد کو ان کی دی پزمکا کے راشی کلمنگ نوارد تختی کلسکی فحل نجل لکا خرجن منگر استاد پارا یو تاوان جعلن من المال الان تجل بیننا و بینهم صدا پا دیخ شرط چه تو ما بین زمونگ او دیک یو صد یو دیوالو ہے چه دا دی دا پارا مانیو گرجی او بیارات تے نشی قالو لسکندر ذی القرنین ما مکنی فیه ربی خیرن ما کم قدرت با کئے غیر دا ما مال تا ضرورت نشتر یا غور دے خود تاس تا کم اسباب یادو مغا فاعینونی بقوتن ما سر امدادو کے پقوت سرا اجعل بینکم و بینہم ردما او بگردوں پا مابین ساسو ددی کے حاجزا حسینا یو مضبوط بن بستاسو میں اس کے ہوا ما آتونی زبر الحدید ما تروڑے ٹوٹے دوست پنو دا ٹوٹے دوست پنی راوڑلی لاندے باندے کلی حتی اذا سبا بین صدفینی چکل برابر مابین دور غرو کے در بند کلا قال انفخو دیل پوکی ورکے دا خلی پا پوکو نکی دا چکم منافق داغی دا پاروی او دی وقت خلق سبا کول دی داغو سر بسو اب داغا لوارانو سر بنے پا بنو بانے ورکول او اسلا نور رال لگا مشینان دی اگر خی زرگرانو سرومی لوارانو سرومی اگر تاوی او پخواب زرگران اخلی تب اشپیلائی نیولیوا نابلو تکلیفو چشے بے ویری کو التبع دیو کیو خدا او تبع پیلے بانی دا چ دینو اور تازه کو اغین خلق خلاص دغه سدید پار منافقو دانه چې دخلو په بکو باندې دا برابرې ده قال انفخو دی له پوکی ورکه هوا تور سوای دا حتی جعلوا نار دو ګرځو اور او دا سر شو نو دی د پاسه دی باندې تانبو سکه دا راوړو لا اتونی رات کو کہ ما تفر علیہ قطرہ دیوانی زراوانو ما تانبا او غیب پی پادون مین دیوال تی نجور شو لکا سنگا چی دا غور کی دا پلستر ور کی سیمتی دیوال شی اغیب مانی بیا سکرا خطے چی دیدانی شی فمستعو ان یظہروہو دی طاقت نلرو چی دی مانی روچت شی لارتفاعی و ملاستی دا وجد روچتوالی دی دیوالنا چی دا دی روچت دیوالو او دوی دا ملاست دا دینا چی اغا دیر مئینو ای باندې نشو راخته او مستطاعو له نقبا او طاقت ندی دا پار دا سوری کولو لسلابته دا وجد سختینا دام دا اسکندر ذی القرنین کرامتو کنی اڈو سخت دیوال شی خاما خواهد چی سڑے پر کی سورے کئی نو کلے گمودا کی نینو دیر کی بہو کی آخر زمانے کے بدی پر کی سوراخو کی کوئی سباب برابر کو چراشی نو بیابوتا برابر شوی آخر کبوتی چی انشاءاللہ سباب برابر کو
چې بلای شي په حالت به نو بس بیا براوړي لار به ته جوړ شي د تبرستان په دریاب کې راشي رستنی کې راشي نو دومره وب خلاصي او سلوندواله ملکه چې دلته وبوي داسې بوي دا حالت به ډیر زیات مخلوق دی چې داغه طاقت د مقابله چا سره نشتا نو هغه یاجوج ماجوج دي او بیا هغه کې خصوص قد اورجی پکې قسمه قسم دي پکې ځنی مفسرین غوډه مبالغه کوي وې داسې پکې دي چې لولو غګونی یو دلاندې ځان ته تلای کې بل پاسه ځان ته برسن کی وګ کې دوړ غګونو کې پس چې د اسمبلی نو دا یو نوې مخلوق دی یاجوج ماجوج او سو کوئی چې دا چینیان دي سو کوئی دا روسیان دي او دا دیوال چې دی سو د منګولیا منچوریا دیوال دی دا د عالم غیب واقعا ده دا نه چینیان دي او نه روسیان دي روسیان خدای په خوا دل تراغلی دا دبای مبای به خرصولي او چې دینو هغه د انګريزانو په وخت کې مونږ لیدل خلق مویل دا چې کوم نه یاجوج ماجوج دي دا یاجوج ماجوج نه یاجوج ماجوج بل مخلوق دی او په امارات او ساعات کې دا قیامت په علامو کې هغه وخت کې باغی راخکاره کی انسانان خو دي کنه انسان دا نور څه دناور خو ته نشي ویلي ها څنګه ها بس لكل قوم هاد نو بس هغه چې دې بس مبلغ خو متخامه خاجي اجعل بينكم بينهم ردما آتوني زبر الحديد قال افر عليه قطرة فما استطاعوا ان يظهروه دي طاقت چې دي باندې راوړي لارتفاعه وملاسته وما استطاعوا له نقبا او دي طاقت نه پدی باندې د سوري صلابتي قال هذا رحمت من ربي او دا ورته الله نظام دی دا چرمخکای چې دا په دې مين دیوال څنګه روانه مونږ په دې غټو خپو پتلې شو دا غي په قدرتي کشش ته په رواني ماشه پیزي مېګي پیزي چرمخکای پیزي دا ټول په باندې په مين دیوال باندې جی هغه خپو کې دا طاقت ته بچا کشش ته را پریوزي نه امون په نه شوتلې یې جولاګي ته وګوره جولاګي چې کم نه نو بس جال دي چې تار دغه کینو کتب را کوشي اغه اندر پیدا تیغ په بیا بار ورخیږي نو سره غمی چې دا بروان وشلیږي را پریبو زما خوب بشما مړ بشما بسای د خطو اندر پایم دا درا کو دې دوم دا بس او خدای خبر چې په د پګیډه کې سونه بلای چې او ځای ګور نو بس ملک د جالو بیا ډک کړی اجالم دې چې مچراغ هغه دغه تا بس سمدسي ته زر زر تار تاو کی هغه غریبلته ټکې اده ته تارونه تاوي مسا چې د نجل خانه د سره پورا دا د جیر خانوم دا د کوزیدو د خطو لارم دا د قال هذا رحمت من ربي دا رحمت ته د جانب د رب زمانہ فاذا جاء وعد ربي کله چې وعده د رب زمانہ جعلوا دکا او د دیوال لرا مدکوکا مستویا مبسوطا بس دیوال بروان کی دی با پیراوڑی وکان وعد ربی حقا و وعد رب زما حقا وترکنا بعدهم یومئذ یموج فی بعض پریبدو بالی کی چپی بوئی بعض پا بعضو کے دا چې د دریاب د چپو پشان برا روانی وی ال یوم ری چې سل اولاد سلبی پا اسمان سواروی سل اولاد سلبی چې ددنه پیدای نو سکڑ وسینا دا ته پیدای نو ال یو تن پکمنی دا به څومره مخلوقي ونفخ فی الصور پکر بش پیلای کې فجمعناهم جمعا جمع له په جمع کولو سره وارنا جهنم او پراندې بکو جهنم کارا وکو یوم دین پذل للکافرین پاک عرضن پراندې کولو سره پکارا کولو سره الذين ها کافران كانت عينهم في غطاء چې وسترګي د دې په پردو کې چا تعمید حق نوا عن ذکری د ذکر زمانہ نو دا لاندو پسترګون وکانو لا استطيعون سمعا او دوی طاقت نه لره د سمې د اورېدو معنا د حق وګونه کانو او د حق سرګي دا وړاندې وکنه دا دولسم رکو شروع کیږي د سوره کهف نه د دې رکو مخکې سره داربت مناسبت ته چې مخکې بیان د کافرانو منکرینو او بیان د عاقبت تاغیو
دلته بیان د کافرینو دی چې هغه دوستان ما سوا د الله نیولی بوتان دی اعداء الرحمن دی اولیاء الشیطان او بیان د اولیاء الرحمن هم دی او د اعداء د شیطان دی او بیان د عاقبت د دوړو دی دو قسمه خلق دی یو دی اولیاء الرحمن او د اعداء الشیطان د خدای دوستان د شیطان دشمنان بل دی اولیاء الشیطان د شیطان دوستان اعداء الرحمن د رحمان دشمنان او د دې دوړو الله ذکر فرمایي او د دوړو انجام هم الله تعالی به بیان کړي د دې رکو خلاصہ جزاء الکافر جهنم جزاء کافر جهنم دے وان اعماله ضائعه د اعمال خیر کی دی دا برباد دی د آخرت په نسبت وان اعمال المؤمن ثابته او اعمال د مؤمن ثابت دي او تترتب علیها الاثار دی باندې آثار حسنه دا مرتب کی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم باندې احاطه علمه تعالی الشامل کلیات والجزئیات بل بیان دی احاطه د علم د الله تعالی لري چې شامل کلیات او جزئیات ټول لرده بل او بیان مضمون رسالت والمعاد او بیان د مضمون د رسالت او د معاد دی چې څنګه اول کې مضمون د رسالت او د معاد او توحید ذکر شوی اخر کې ذکر کیږي او فی برات الاختتام دې کې برات الاختتام دی چې مخکوم بیان د توحید او د رسالت دلته بیان د توحید دی او بیان د رسالت دی افحسب الذين كفروا اتباع من دون اولیاء ایا ګمان کی هغه کسان چې کافران دي نشي ما بندگان ما سوا زمانہ دوستان مانا معبودان دی عبادت کوي ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا بهغه تیار کې جهنم د کافرانو لپاره د جهنم المستانه دا د کافر ملمستا جهنم دی دا تحکم چې ورته وي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا تورته تعالی خبر درکم پاکستان چې زیانمن دي د جد اعمالنا اکم دي الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا آکسان چې بیلار دا خراب دي برباد دي ضایع دي شاید دي په حیات دنیا کې اته انهم يحسن صنع دي دا ګمان کوي چې موږ خکار کوو موږ احسان کو د سنای دی په خپل ګمان کې خګنی حقیقت کې هغه خچ کم دی دانی اولای کسنګا بدعت کم دی دام د په نظر کې خراجي اپ حقیقت کې خني ادي وی دا خدینو اولای کفروا بیات ربهم دا غاټ دی کفر بایتون در ربانی ولقائه بلقاء ربانی فحبطت اعمالهم پس برباد دی اعمال دی فلنقم اليوم القيامه وزنا نو درو بد پادی قیامت باندې وزن د عمل به اس وزن نه کنا ذالک جزاء جهنم ما کفروا دا مذکور جزاء دی جهنم دے پس هر چې دی کفر کړ دے واتخذوا آیاتی ورسلی هدوا او نسلی دی زما آیاتنا زما رسولان پټو سره محذوان بها دا خو وعید شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد ذکر کړي بشک کسان چې مومنان دي عمل کړي صالحات او کالم جنات الفردوس نزولن ودی په جنت الفردوس د جهنم المستانه او دا بدی د په جنت الفردوس د دی مل مستیاوی خاطر په همیشه به بدی کې مقیم خلود به لا يبونا ناحولا نبلتی د دینه ګرځیدل تحویل جبل خالر شي که جنت خو بیا د تحویل ځای نه دینو قل تورته وایا دا د الله د علم احاطه ذکر کی لو کان البحر مداد لکلمات ربی بشرط دې کشي دریاب دا سیاهی د پاد کلمو درب او ونی قلمونه شي او لیکون کو ورتکینی او لیکي لنفد البحر دریاب ختم شي قبل ان تنفع کلمات ربی وخادینا چې خلاص کلمې درب دما یہ مثله مددا را تمثل دریاب سره مددن زیادتن بل دریاب سره بلکې من بعد سبعه ابحر و دریاب یو ځای شي ولی د الله معلومات یا غیر متناهی او دریاب متناهی دی بل دریاب متناهی دا و متناهی دی زم د متناهی سره دا عدم تناهی نه واجبای بلکې متناهی دی نو ارکل شی متناهی شو اده خو ما غیر متناهی شو نو په غیر متناهی معلومات په متناهی شی باندې کوم د ختمي دا به ختم شو د الله معلومات ته ختمي قل انما انا بشر مثلکم دا خو مسله توحید شو او رسالت ذکر کړي قل تور تو آیا انما انا بشر مثلکم ذ بشر مستاذ بشان په نفس بشریت کې
زوم بشرم تاسم بشر یې زمام مور پلار استاسم سته ما باندې تکلیف او بیماری الو غراجی پتاسم راضی قوت پچې خصوصیت ته یوحا الیا ما ته کو تاسو وحی نشی کولې زما بیل مقام دی ما تراو کو انما الهکم اله واحد نو الہ تاسو الہ یو دی ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن من کان یرجو لقاء ربه سوک چاغو امید لري د لقاء رب فليعمل عملا صالحا دې عمل عمل صالح ارجاد ازدادونه دي یریږي د لقاء ربنا یا امید لري د لقاء رب دې عمل عمل صالح بعد ربه احدا شریک به عبادت رب سره احدن یوتن کنا دا بل صورت شروع کیږي دیتا سورہ طه وی دیتا کم صورت ته سورہ مریم دیتا وی سورہ مریم دا حتی مریم ذکر پکې راغله دی ذکر دیتا ہونا مری سورہ مریم سرا تسمیه د کل شوا په اسم د جز سرا داس به هر جمی سرا نلسم صورت ته او به اعتبار نزول سلور ختم صورت ته سورہ فاتر نه دې رستو نازل شوی اغا دری سلوی ختمو دا سلور سلوی ختم د دې صورت ما قبل سرا داربت مناسبت ته چمخ کے بیانو د مضمون د توحید او د رسالت او د معاد دلتم بیان دے د مضمون د رسالت او د مضمون د توحید او د مضمون د معاد دا لمخ کے بیان د خوارقو د خضر علیہ السلام او د اسکندر ذی القرنین او دلتم بیان د خوارق دے ولادت عیسی علیہ السلام ولادت یحیی علیہ السلام دا دواړه خارق العادت دا ما قبل سرا د دې ربط او مناسبت شو د دې صورت موضوع اصلاح العقائد الفاسده للنصارى فی شان عیسی علیہ السلام اصلاح د عقاید فاسده دا په نصاراو د پاره په شان د عیسی علیہ السلام کې حيث قرب العبدیت فی المهدی پزانګو کوم د اقرار د عبدیت کړي دي دار اقرار په آخرت کې هم کوي ما کو الا ما ارتمی ان عبد الله ربی و ربکم نو تاسو څنګه د الہ وایي او څنګه ته ابن الله وایي او څنګه ته ثالث ثلاثه وایي د درو وړو کېدو داغي اصلاح دی صورت کې دا چې کوم نه الله ذکر کوي کنه دغه منیرو کو خلاصہ اغدادا ولادت یحیی علیہ السلام خلاف المعتاد فی زمن الیاس خرقا للعادت بیان د ولادت یحیی علیہ السلام دے او خلاف د معتاد نا په زمانه د نومیدی کی خارق العادت قدرت الله الباهرة بیان د قدرت باهره د الله تعالی دے حيث لا يحتاج الى الاسباب ظاهرة دے احتیاج اسباب ظاهره ته نه لري بل قد يوجد الشيء ما فوق الاسباب کلا الله ایجاد دی او شی کی ما فوق الاسباب عیسی السلام ما فوق الاسباب پیدا کړ یحیی ما فوق الاسباب پیدا کړ ادم السلام ما فوق الاسباب پیدا کړی دی داغه نه پلارو نه موروا د عیسی السلام موروا پلار نو یحیی علیہ السلام پدای پیدا شوی دی چې پلار مور دواړه په زمانه د یاس کیو دا د دې رکوع چې کم دی دا خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد دا حروف مقطعات دي هغه خپل معنی الله ته معلومه ده راز دی سر دی لو صفت الحروف المقطعات کله سر الحروف المقطعات څنګه تعبیر کوي کاف د خدای صفت ته اشارت ته کبیر دی اے هادی دی یہ حی دے عین علیم دے صاد صادق دے اور شیعگان سے ہوئی کافی اشارت تے کربلا تا اور ہی چدے نو ہلاک دا حسین سیب تا اور یا چدے اشارت تے یزید تا اور عین اشارت تے عطشان تا اصاد اشارت تے صبور تا دا غی تحریف دے اغی دا ہوئی گنا نمانا دا چلا جہالکا حسین فی مقام کربلا بامر یزید عاطشا صبورا اغیدا مانا دا بدت دا تفسیر نہ دے دا تحریر دے دا تحریف دے کرنا
ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا ذکر دے دا رحمت دا رب ستا بندہ خپل لرا چا سوک دے زکریا علیہ السلام دے. اذ نادا ربہو دنغو کا رب پلتا ندا ان خفیہ ندا پٹا قال رب انی وہن العظم منی، ویلدا اے ما ربا کمزور اڈو کی زمانہ اڈو کی دا قوام دا بدن نے کہ اڈو کی میں کمزوری شو نور خود کمزوری لاله مبالغه شو په سوال کې واستعل الرأس شیبان مشتعل سر ما د جد پیرانا سر من سپین دے چې سر سپینی ګرام سپینی. ولم اقم بدعائک رب شقیا، نیم ز په دعا سره اے زما ربا بدبختا چې تګنی زما سوال نه قبله زما دې سوال نه تا قبول کړی دي. وانی خفت الموالیا، زیریګه ما د وارثانو تربورانو نه من ورای شاته زمانہ کچ دا دین خراب نکی. وکانت امراتی عاقرن، زما له عاقره دا په زمانه د یاس کې دا. فهب لی من لدنک ولیا، او بخما تر خپل جان یو ولی یو وارث یرثنی چې ما نه میراث دی ورث من آل یعقوب، او میراث د آل یعقوب علیہ السلام نه. واجعله رب ردیا، وګه ای زما ربا مرضی پسندیدہ. اللہ تعالی دا دعا شوا، دا دعا اجابت تے. یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ، من تعالی خوش خبری درکو پیو فردن ارجمن سرا چی اغنم یحییٰ دے یحییٰ علیہ السلام. لم نجعل له من قبل سمیہ، ندے گردو لے منگ دا پارد دا مخیل دینا ہم نامے پدینم یحییٰ دا سگن دے مخیر آگلے. قال رب انا یکون لی غلام، اول زکریا علیہ السلام اے زما ربا سنگ مال غلام راشی. دا مطلب کیفیت تپوسو یرا پا دی حالت برا دی کذبا دوانی گما او دا احیبا میں زوانی گی کہنے دا بلی احلی نبی، دا کیفیت سوال دے. وکانت امراتی عاقرن، او دا امرما عاقرہ پا زمانہ دا عقر او دیاس کے دا. وقد بلغت من الکبر عتیہ، او ذرا سیدلے ما دا پیرائنا زمانی دیو بستا بدن وچ شی غوخه کم شي اډوکو کوړواله کم شي. قال كذلك امر دقرنګ استاد دوړ نه پیدا کړي او په دې حالت باندې. قال ربك هو علی هین، وای رب سا چې دا ما باندې آسان دی، ما باندې ګرانوالی نشته. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ما مخکې او ته شی مذکور نه قابل د ذکر نه ته پیدا کړ، دغه ستانو پیدا کولې. قال رب جلی آیا، اے زما ربا وګر ما د پاره نشانی د علوق د حاصل دلو د حمل د حاصل دلو. قال آیتک الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، ستا علامه شادی دادا تب خبر نشو کوله خلق سره درې ورځې برابر، معنا خبر ونور نشو کوله سوا د ذکرنا. فخرج علی قومه، دیروت په قوم باندې د محراب نه او حایله اندی ته اشاره وکړه ان سبحوا بکرة وعشیا، تسبیح للصبا او بیگا. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یحییٰ السلام او پیدا شو اللہ ولا فرزند ارجمن ورک. خذ الکتاب بقوة، سا کتاب په قوت سره. واتینا الحکم، ورکو ما ته حکم، دته ما حکم ورکو علم ورکو سبیا په حالت د سباوت کې لا پیغمبري نوا. وحنانا او رحمت من لدنا زما د جانبنا. وزکاتن او زکات صدقتن علیہم، دا د دیو صدقه شو په دوی باندې، احسان شو په دوی باندې. وکانه تقیا، او دې پرهیزګار. وبرم بوالدیه، او احسان کوونکې د مور پلار سره. ولم یکن جبارا عصیا، او نو دې جبار متکبر او عصی نافرمانا. وسلام علیه، دا درې ځای دي خوفناک، سلام دی په دبانی سلامتیا دی. یوم ولدا پاتې دې پیدا کی دا خطرناک وخت دی ځکه شیطان چونډای لګي او نزغه راځي د شیطان د طرف نه. و یوم یموت پاتې دې مری داوم خطرناک دی، شیطان بیا نقصان کوي. مې به حیا طارق پرتکی کی جم دے، دا درې خوفناک حالتونه دي. دی وخت دی علی سلامتیا وی. دا دمر کو شروع کیږي د سوره مریم نه. د دې صورت مخ کې سره د عربت مناسبت ته کان فما قبل بیان ولادت یحییٰ علیہ السلام خارقا للعادت، دلته بیان د ولادت عیسی